د متنو تاڼې په حدود ادیزو کې نامعلومو کسانو یو کس ویشتی دی، مړ کړی دی او د هغه لاس چې کوم دی هغه په پټو کې غورځولی دی. دا کم کس چې قتل شوی دی د شپې د کور نه راوتی او سهار یې لاش میلاو شو. دې حوالې سره چې متنو تاڼې کې کوم رپورټ درج شوی دی په دې کې مدعي دی معین شاه ولد اسلم سکن ادیزی متني. د رپورټ درج کړی دی چې د رور دی شاه سوار چې عمر تقریبا 25 سالو وی د به د آیسو نشه کوله. وی بیګا ماسوتن د شاه سوار په کور کې روټۍ وخوړه او بار ووتو. وی بیا د شپې واپس رانلو. سهار دی وی چې موږ ته اطلاع میلاو شو چې شاه سوار نامعلومو کسانو ویشتی دی، مړه دی او د هغه لاس چې کوم دی متنو کې په پټو کې پروت دی. دی وی چې کله زه لاړم نو واقعي د شاه سوار لاش پروت و. د پولیس ویلي دي چې یاره دې چا سره څه تنازع نشته، د په چا باندې دعوه نه ده کړې. د متنو تاڼې پولیس وینا دا ده چې د نامعلومو کسانو خلاف د 302 اف ای آر درج کړی دی او په دې کیس کې باقاعده تفتیش شروع کړی دی. پولیس وایي کم مقتول چې کوم دی د دې فیملی نه به هم تپوسونه کیږي، په ساینسي خطوط باندې به هم تفتیش کیږي چې یاره د شاه سوار چې کوم دی د په قتل کې څوک ملوث کیدی شي.